ګرانو کتونکو سلامونه کوم. الب خان شیرپوی یم، کیمرامین را سره یاسر خان دی. څنګه چې تاسو ته پته ده چې په نیسته کې د فضل مولا دود پروشو افتتاح وشوله. هلته کې حامد ناظم صاحب د دې ځای یو سرکرده کس دی، هغه ځای ته راغلي یو. هغوی چې کله هم داسې افتتاح وي نو موږ ته ډېر زیات ریکویسټ کوي. نو چې رالو دلته کې نو یو ورور را سره میلو شو، بیا ناظم صاحب چې بالکل دا کار هم ضروري دی. نو هغه کار له رالو ګرانو کتونکو دا کټ لګېدلی دی او دا کټ چاندې ته لګېدلی دی. موږ ته چې کوم ماشوم خبره کوله نو هغه وایي چې دا محله ډېره زیاته غریبه ده. دا جومات چې کوم دی دا دوی اوس ضعیفه کړی دی. الله سره تجارت کولو یو ډېره ښکلې موقع ده. چې کوم سړی الله سره تجارت کول غواړي هغه وایي چې زه په دې جومات کې سیخو لګوم، په دې کې سیمټو لګوم، په دې کې مزدوري وکړم. دا ایریا ده، دا غونډه ایریا ده، په دې کې ډېر ښکلي جومات جوړیږي. دا نه چې دا په نقشه باندې جوړ شي، خو چې کله دوی ته بجټ راشي داسې ډېر خلک وي چې هغوی جوماتونه سپانسر کوي، هغوی جوماتونه وایي چې موږ یې جوړو. نو د هغوی دپاره دا یو ډېره ښه موقع ده. دا نیسته کې د یونیورسټي روډ نه دی، نیسته چوک ته چې راشي او یونیورسټۍ روډ دی نو هغلته راتلی شي. دلته کې اوس د دې خلکو دا جومات چې ضعیف شوی دی نو د دوی مونځ چې کوم دی هغه په ډاګه شوی دی او داسې سیسټم نشته، دغه سبیل هر څه دغه شوي دي. نو دلته کې بره په دې باندې ډېر ښکلې جومات هم جوړیږي، برم پې دغه کېږي. ماشومان هم دا وګورئ، زه دلته کې چې ودرېدم دا دونه ماشومان دي. نو دې ماشومانو د مدرسې سیسټم چې کوم دی نو هغه خو هم خراب شوی دی. دوی ته به باقاعده چې کوم دی نو دغه د دې دغه نه دا پته لګي چې دې کې باقاعده د جمعې مونځ خو هم کېده. لکه دلته کې خلک ډېر زیات دي. نن سبا خیر موږ خپلې بنګلې جوړو، خپل کورونه جوړو، خو چې کله داسې د جوماتونو خبره شي نو بیا وي علاقه هم غریبه ده او څه شته دی هم نه. خو دا چې الله پاک چاله وس ورکړی وي او د تجارت موقع ورکړی وي نو دا هغه خلک چې کوم دی نو په دې کې کار کوي او دا ځان له آخرت کې کور جوړول دي. ښه آخرت کې ځان له بنګله جوړی نو آخرت کې د بنګلې د جوړولو یوه ډېره بهترینه موقع ده چې دلته کې تاسو راشئ او سرمایه کاري وکړئ. دې خوا راشه. نوم دې څه دی؟ زما محمد یاسر نوم دی. محمد یاسر صاحب دلته به په دې جومات څونه آبادي وي؟ یاره په دې جومات خو آبادي ډېر زیات و، خو لکه دا محله چې ده دا ډېره غریبه ده. څوک زمینداران دي، څوک مزدوریانې کوي. خو چونکې دې جومات موږ سره کار کوو خو دې کې د اوس د لږ ساعت کې موږ سره طالبانو تعداد ډېر زیات شو او دا سبقونه پکې الحمدلله ډېر زیات شول. نو موږ سره اوس د طالبانو ځای نشته. نو دې ټولو دا سوچ وکړو چې دا جومات به موږ یو حال کړو نو په دې کې به بیا د مونځ هم ګزاره کېږي د طالبانو. نو په دې باندې ډېره زیاته خرچه راتله، مشرانو په حساب کړو. خو دوی وی چې کار به پې شروع کړو، الله به دې له سلین جوړ کړي او دا پیسې به الله پاک پوره کړي. نو زموږ استاد محترم په دې باندې د خلکو په مشورې سره کار شروع کړو او بس اوس الحمدلله کار شروع دی او د ستاسو په تعاون سره به الله پاک دا کار پوره کوي. او زما عزتمندو محترمو بس الله دا تاسو ته ډېره لویه موقع جوړه کړه چې الله پاک ستاسو پیسې یعنې ستاسو دولت الله پاک په ښه لار کې ولګوي. درته ووایه چې دلته کې چا سره څه منلي دي که نه همدغه کټ پروت دی بس په دې باندې؟ یاره بس کټ هم پروت دی او چا 10 بوجې چا 20 بورې، یو څو کسانو سیمټ منلي او چې څوک ځینو داسې 10,000 یا 15,000 روپۍ یو 15-16 کسانو منلي، چا داسې ډېرې منلې وې. خو لکه هغه خبره داسې ده چې نیمې پیسې هم لا نه دي برابر، له خرچه ډېره زیاته کم. ښه ستا موبایل نمبر څه دی؟ زمونږ د موبایل نمبر خو نشته او د دې مشر ورور نمبر به درکړم، هغې باندې پیسه هم شته. نوید الله ته آواز کته. نوید الله راشه نمبر خپل ووایه. نو ګوره چې تا نمبر باقاعده دغه کړی وي که نه چې هغه نمبر پې دغه و چې هغه هم پې موږ وي. نوید الله نمبر بس ووایه چې دلته نمبر څه دی دلته کې چې کومه چانده کوي ته ستا خدای چې دې جومات باندې ولګي د مفتي صاحب نمبر بوله زه ورکړم هغوی سره یې رابطه وکړي. دا ډېره ښه ده. بس ګرانو کتونکو بالکل د دې جومات چې کوم مفتي صاحب دی نو د هغه نمبر به درته پکې وایو او بالکل یې خپنېغه ورسره رابطه کولی شي. ښه 0311 92 79070 بیا ووایه 0311 92 79 070. صحیح ده. ګرانو کتونکو تاسو تعاون کول غواړئ هیڅ خپنېغه په دغه نمبر باندې، خو چېرې ما سره تعاون کول غواړئ نو زه به همدې ځای ته راځم او دوی ته به هغه څیز حواله کومه چې یاره دا ستاسو امانت دی یا سیمټ دی یا یو سړي ته بیا هم دا ځای نه معلوم نو ما ته وایې زه به ورته دا لار سیده کومه او کور کلی دا به م ورته ښیم چې یاره دغه ځای کې په لار کې خاص په مین روډ باندې یونیورسټي روډ باندې چې نیوسټي چوک نه لږ شانتې راکوشي یو نیم مېړ مزل دی بد دا جومات په تاسو ته مخامخ ښکاري. مننه.